أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سورة المائدہ 54 نمبر آیت. په دې آیاتونو کې الله تعالی د هغه خلکو حالات ذکر کړي د چې کوم د خپل دین نه بیزاره دي. مخکې موږ دا مسله ذکر کړي و چې کافرانو سره موالات او دوستانه د نواقض ایمان نه دي، په دې باندې ایمان ماتېږي. د هغې تفسیري مضمون مخکې تیر شو. اوس دا مسله ذکر کېږي چې ایمان او اسلام د الله تعالی لوی نعمت دی. نو چې کله ته الله تعالی دا نعمت او دا احسان په تا باندې وکړي، دې قدر به کړي، دې شکریا به ادا کړي. په الله تعالی باندې به د خپل ایمان اثباتي نه چې ایمان مې راوړی دی، دا مې وکړو، هغه مې وکړو، داسې به نه کړي. ځکه نقصان بیا ستا ټول خپل نقصان کېږي. او د دې سره سره د دې وجې نه که ته د دغه احسان قدر ونه کړي، الله تعالی دا نعمت واخلي او ته د نواقضو مرتکب شي. که د کفارو سره موالات دي، که بل جرم دی او د ایمان نه وزګار شي، نو بیا الله تعالی وایي چې په دې باندې ته زما اسم نشئ کولی. ځکه که تاسو ټول داسې د اسلام نه واوړئ دا جرمونه تاسو وکئ، نو الله تعالی وایي زه په دې باندې قادر یم چې داسې خلک به راولم ستاسو په ځای باندې نور خلک به راشي. داسې قوم به یحبهم ویحبونه، چې دغه قوم به د الله تعالی به دغه قوم سره مینه کوي او دا قوم به د الله سره مینه کوي. داسې قوم به د الله سره مینه او الله تعالی به دغه قوم سره مینه، نیک خلک به. اذلة علی المؤمنین، دغه خلک به بیا ډېر عاجزي به کوي د مؤمنانو سره. د مسلمانانو د مؤمنانو صفت دا ده چې د مؤمنانو سره به نرم ژوند تېروي. د مسلمانانو د مؤمنانو منځ کې به بدماش او داسې رعبناک او قهرجن نه وي. او د کافرانو د اسلام دشمنانو مقابله کې به انتهایي سخت وي. بار د کفارو سره به نرمي او جمچي نه وي. دغه نه علاوه په کومو ځایونو کې چې د کفر مزاحمت د اسلام په مقابل کې روان دی، نو دا به داسې غیرتي خلک دغه ظالمانو سره به کلک مزاحمت هم کوي، جهادونه به ورسره هم کوي. د جهادونو په منځ کې به ډېر خلک دې ملامتوي چې دا کار د سم نه دی، دې سره خونریزي کېږي، قتل عام کېږي، دا کېږي، هغه کېږي، تعلق خرابېږي. خو دا به په دې خبرو کې د هېڅ چا هم پروا نه کوي. ولا یخافون لومة لائم، د هېڅ چا د ملامتیا نه به نه هېرېږي. داسې خلک به الله تعالی راولي ستاسو په ځای باندې، او الله تعالی په دې باندې قادر دی کولی شي. نو دا ترغیب د دې خبرې شو چې د خپل ایمان قدر وکړئ، د نواقضو مرتکب نشئ، خپل ایمان مات نه کړئ. که تاسو د خپل ایمان قدر ونه کړئ، د نه به مات شي او الله تعالی به تاسو ختم کړي، تاسو به ځای به نور خلک راولي. الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، من یرتد منکم عن دینه، هغه څوک چې واوښتو ستاسو نه د خپل دین نه واوښتو، یا ون دین پرېښودو، یا پکې د خاص رکن نه انکار وکړو، د هغې په وجه باندې ایمان یې مات شو، نو بیا به څه چل وشي؟ فسوف یأتی الله بقوم، نږدې ده چې الله تعالی راولي یو داسې قوم لره یحبهم چې الله تعالی به محبت کوي د هغوی سره، نیک خلک وي. د الله تعالی د هغه خلکو سره محبت چې کوم نیکان خلک د شریعت په تابعدار خلک، ویحبونه، دوی به محبت کوي د الله تعالی سره. داسې خلک به د الله تعالی سره به مینه. محبت د انسانانو په دوه قسمه نه، یو طبیعي محبت ده چې انسان په طبیعت کې دا خبره موجوده وي، او دویم عقلي محبت ده. سره په عقل سره معلومه چې الله تعالی په ما باندې ډېر احسانات کړي دي. د الله تعالی د احساناتو نه انکار کول ډېر نمک حرامي ده او ډېر لوی نقصان دی. نو هر انسان سره مسلمان طبیعي په عقلي لحاظ باندې خو د الله تعالی سره مینه شته، خو د طبیعي مینې جوړولو دپاره هم طریقه شته. هغې دپاره مراقبه یو علم دی. د مراقبې سره هم د انسان طبیعي مینه هم د الله سره جوړیږي. لکه څنګه چې طبیعي مینه خلکو د خپل اولاد سره، د مور او پلار سره، د استادانو سره، نیکانو خلکو سره، دغه شان طبیعي مینه د الله تعالی سره جوړېدی شي. هغې دپاره مراقبه ده. مراقبه یو داسې څیز دی چې په ځان له ځای کې به کښېني، نیک اعمالو به خیال ساتئ، د حرامو نه به پرهیز کې، اذکارو به پابند اوسېږي. د دې سره سره به یو ټیم کې به ځان له کښېني
او د خپل الله تعالی چې کوم احسانات به تا باندې کړلي هغه به ذهن کې به راواړي د پیدایش ته ورځ نه راونیسه او ستاره دغه ټیمه پورې کم ټیم کې ته ناست څومره احسانات چې الله تعالی به تاسې باندې کړي دي یو به ذهن کې راوړه وسا چې څومره عمر دی هغه یو به ذهن کې راوړه چې دا احسان زما سره کړی دا یې رسه کړی دی زما به دې کې هېڅ لاس نه رسېدو هېڅ زور پې زما نه چرېدو بیا هم دا احسانات زما سره موجود دي الله تعالی کړي دي دغه احساناتو سره دغه لوی قدرتونو سره بستا خود به خود طبعی مینه هم د الله تعالی سره پیدا شي څومره مصیبتونو نه چې بچ کړی څومره لانجون خلاص کړی هغه ټول په ذهن کې راواړوه نو ستا به طبعی مینه هم د الله تعالی سره پیدا شي بیا خپل ګناهونه رایاد کړي خپل جرایم رایاد کړي خپل نیک اعمال لا مخې ته کړي څه مې کړي دي او دا مضمون د یو حدیث نه ثابت دی چې حاسبوا قبل ان تحاسبوا خپل ځان سره په خپله باندې حساب وکړئ مخکې له دې نه چې تاسو سره بیا الله حساب کوي د هغې نه مخکې ځان سره په خپله حساب وکړئ چې په ګټه کې روان یم که په تاوان کې روان یم په خپله به ته اندازه ولګي نو د مسلمانانو یو صفت دا ده چې د الله تعالی سره به یې کلکه مینه او د دې مینې ظاهري علامات دا دي چې د الله تعالی په دین باندې به غیرت کوي د الله تعالی په نیکانو خلکو باندې هغه خلک چې دین دپاره کار کوي هغې باندې به دې غیرت کوي د هغې سره به وفاداري ثابته وي د هغې سره به دشمني نه وي د شاعر الله به کلک محافظ وي د آسماني کتاب به کلک محافظ وي هغې زده کول عملي کول څوک چې دا کار کوي د هغې سره تعلق او محبت ساتل دا دې علامات دي نو الله تعالی وایي فسوف یأتی الله بقوم زبد چې الله به راولي یو داسې قوم یحبهم چې هغوی به محبت کوي الله به محبت کوي د هغوی سره و یحبونه دوی به محبت کوي د الله تعالی سره د دې آیتونو اکثر علماو لیکلي دي چې د دې اولنې مخاطبین صحابه کرام دي او دې آیتونو کې اصل کې یو پیشنګویي ده د قیامت په ورځ څومره فتنې راپورته کېږي د اسلام خلاف د هغې پیشنګویي ده یو دا چې فتنې به رابرسېره کېږي د قیامت پورې به ډېرې رابرسېره کېږي د ارتداد فتنې هغه فتنې چې سړی پې کافر کېږي د دغې بیان په یو حدیث کې داسې دی نبی علیه السلام فرمایي به د خلکو باندې به داسې یو حال راځي چې دا خلک به د بېګانه مسلمان او سهار به کافران او سهار به سړی مسلمان خو بېګانه به کافر شوی یبیع دین او خپل دین سوداګر به جوړ شوی دین به خرڅوي په دې احکامو د شریعت سره به هېڅ پابندي هېڅ وفاداري به ورسره نه وي د هرې فتنې سره به سمه منډه وه چې په کوم ځای کې پیسې او زوري شان شوکت دې بلته ولاړي داسې زمانه به د خلکو باندې راځي نو په دې کې د قیامته پورې چې څومره د ارتداد فتنې رابرسېره کېږي د هغې فتنو پیشنګویي ده پکې دا فتنې د نبي علیه السلام آخري عمر مبارک کې د فتنې رابرسېره شوې نبی علیه السلام مرض الوفات کې و چې مسیلمة الکذاب راپاڅېدو او د پیغمبرۍ دعوه یې وکړله اشعار به یې جوړول او دروغ به یې ویل چې دا آسماني آیتونه دي چې په هغې باندې به شاعران خلک پوهېدل چې دا اشعار دي دا آیتونه نه دي خو عوام خلک پوهېدل ګران وو عوام خلک پرې نه پوهېدو دې ته نبي علیه السلام یو وفد راولېږو د صحابه کرامو چې دې کس سره خبره وکړي چې دا دروغ مه وایې د خلک مه ګمراهه کوه او که ته سم نه شې نو ستا په خلاف به د مجاهدینو یو لښکر راځي ستا خاتمه به کوي دا کسان چې کله راله د مسیلمة الکذاب سره میلاو شو هغه ورته وویل چې صرف دومره خبره ده چې په اسلام او مذهب او د عربو په روایاتو کې د سفیر وژل ګناه ده نو تاسو باندې لاس نشم پورته کولی وجنم هم نه خو سیده بېرته لاړ شه چې وم نه ینم تاسو خبره زه نه اورم بیا دویم نمبر چې کوم دی په یمن کې اسود عنسی راپاڅېدو او هغه د پیغمبرۍ اعلان وکړو د هغې نه وروسته طلیحه بن خالد د بنو اسد قبیلې یو سردار و هغه هم راپاڅېدو دعوه یې وکړله پیغمبرۍ اعلان یې وکړو نبي علیه السلام په دغې به ځینو کسانو پسې تشکیلونه کړي وو یمن ته یې خلک لېږلی وو په اسود عنسي پسې خو چې کله اسود عنسي چې څنګه مړ ووژلی شو د هغه د مرګ نه یو ورځ مخکې نبي علیه السلام وفات شوی و د هغې نه بعد صحابه کرام هغې باندې غالب شو اسود عنسي هلته مردار کړو مسیلمة الکذاب هم ووژلی شو او طلیحه چې د بنو اسد قبیلې سردار و نو هغې پسې چې کله کسان لاړو حملې ور باندې وکړ دی وتښتېدو او مجاهدینو له په لاس ورنه راغی په یو ځنګل کې په یو ځای کې غار کې پناه اخیستلې وو د هغې نه بعد بې توبه وکړله واپس راغی ایمان یې راوړه او خلکو ته یې وویل چې ما سې ټوکې جوړې کړې وې د مشرۍ دپاره او حقیقت دا دی زه پیغمبر نه یم زه عام انسان یم ما ته نه وحی شوي ده بې توبه وکړله د هغې نه وروسته د فتنو د آغاز د قیامته پورې شته فتنې رابرسېره کېږي
فتنې وروسته داسې رابرسېره کېږي دې زمانه کې هم د پیغمبرۍ اعلانونه شوي دي. مرزا غلام محمد قادیاني داسې نور خلکو دعوې کړي دي د پیغمبرۍ. دغه لا یو طرف ته که خو د دې سره د یو حکم خلاف تحریک چلیږي. لکه د شرعي پردې خلاف ځان له مهم چلیږي، د سود خلاف ځان له چلیږي، د اسلامي حاکمیت خلاف ټوله دنیا یو شوې ده. ورسره اکثر مسلمانان هم خطا شوي دي، ورسره ولاړ دي. دا ټول هغه فتنې دي چې په دې سره ایمان ماتېږي، نواقض ایمان مرتکب ګرځېږي. نو د جمهور علماو رای دا ده چې دا د قیامت پورې څومره فتنې برسېره کېږي د هغوی پیشنګویي ده. او ورسره دا هم ذکر کېږي چې د دې فتنو مقابله هغه سړی کولی شي چې هغې د وروستني صفتونه به هغې کې موجود دي. هغه سړی د مقابله کولی شي، هر څوک یې نه شي کولی. کم خلک چې مقابله کوي نه دوی خلکو یوه علامه به دا وي چې د الله تعالی سره بیا ډېر محبت وي. د چا چې د الله تعالی سره کامل محبت نه وي، داسې محبت چې په پیسو باندې هم غالب شوی، په اولاد هم غالب شوی، په خاور هم غالب شوی، داسې محبت چې د چا و نو دا اوس مقابله کولی شي. که داسې محبت یې نه و، کمزوری محبت و، د پیسې محبت پې غالب کېدو، د کمبل او د بوټانو او د پیسو او د ریالونو محبت پې غالب کېدو، بیا دغه سړی د دې مقابلو نه دی، دا به شاته پاتې کېږي. دویم نمبر د خپلو مسلمانانو سره به ډېر عاجزي پکې، د مسلمانانو خلاف به دې بدماش نه وي او د مسلمانانو سره معاملات بیخي نرم وي. کم سړی چې مسلمانانو کې بدماش دی، بد اخلاقه دی، غدار دی، د خلکو د مالونو د وهلو دپاره یو چلولي هنرمند سړی دی، دوکهباز دی، دا سړی د دې فتنو خلاف هېڅ هم نشي کولی. د دې ایتونو نه معلومېږي اذلة علی المؤمنین دا ټکې معلومېږي. او بل دا چې عزة علی الکافرین، دې مقابلو کې په دې فتنو خلاف هغه سړی ودرېدلی شي چې د کفر خلاف انتهایي سخت دي. کم سړی وایي چې پته نه لګي څوک په حقه باندې دي، او یاره کېدای شي که هغو رانه ښایي، او یاره کافران به څه وایي، یاره دنیا به څه وایي که دا کار موږ وکړو. او په کفارو باندې سخت نه د کافرانو سره نرمي او همدردي موجوده وي. کله کله ول فتوی هم صادروي چې یاره فلسطینیان نعوذ بالله په حقه دي، په ناحقه دي، او اسرائیل په حقه دي. داسې خلک هم پکې موجود دي، هغوی سره همدردي هم پټي، هغه ځګین نه ول بجټونه هم پاس کېږي. نو دا خلک د دې فتنو خلاف هېڅ هم نشي کولی، پخپله به د فتنې شکار شي. آخرنۍ صفت دا دی یجاهدون فی سبیل الله. د دې فتنو خلاف چې کله په سوال مینت او بداوت سره ونه شي نو کلک مزاحمت په شروع کړي، او مزاحمت د سر او مال د هر سره تېرېدلو ته ویل کېږي. نو د دې خلکو علامه به دا وي کوم چې د فتنو خلاف بدرېږي چې دا به جهاد فی سبیل الله قایل دي، دا به کولی شي، د دې صلاحیت پکې موجود دي. فی سبیل الله باس مخکې من کړی دی، د جنګونو ډېر قسمونه دي، خو هر جنګ فی سبیل الله نشي کېدی. د فی سبیل الله باره کې د نبی علیه السلام نه تپوس وشو چې د فی سبیل الله جهاد څه شي. نو نبی علیه السلام جواب کې ورته وویل لتکون کلمة الله هي العلیا فهو فی سبیل الله. په دې خاطر باندې جنګېدل چې د اسلامي نظام غالب شي، دا فی سبیل الله. د دې نه علاوه هسې جنګونه به وي، قومي جګړې، خاورې جګړې، د سرحدونو جګړې، د اوبو جګړې به وي، خو جهاد فی سبیل الله به نه وي. نو د دوی عمل به جهاد فی سبیل الله صرف دې دپاره به جنګېدلی چې د اسلام دفاع وشي او اسلامي نظام غالب شي. ولا یخافون لومة لائم، او دوی به نه یریږي د ملامتیا د ملامتګر نه. چې کوم سړی ملامتوي چې دا کار مه کوه، په دې باندې بدې ښکاري، په هغې باندې بدې ښکاري، خلک به څه وایي، نو په دې خبرو د دې خبرو باندې به کار نه کېږي. خو چې کومه خبره د دین او د شریعت ښکارېږي په هغې باندې به کلک ولاړې. که ټوله دنیا پسې غاپي نو غاپي دي، د دا پې پروا نه وي، خپل دین باندې به کلک. دا صفتونه هغه چا شو چې کم د دې فتنو مقابله کولی شي، او د دې صفتونو کې یو هم کم و دې فتنو ته ودرېدی نه شي. په دې وجه باندې د جمهور علماو رای دا ده چې د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته اولنی کردار چې په دې لار کې ادا کړی دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. چې یو طرف ته د پیغمبرۍ دعوې روانې شوې، بل طرف ته خلک زکات نه خلکو انکار وکړو. نو کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلک راوغوښت، مسلمانانو مشران راوغوښتل، مشورې ته واخیستله چې برې فتنو کې تاسو مال سره رای راکوئ. اکثر مسلمانانو رای دا وه چې که موږ به دې اندروني جنګونو کې اخیل شو نو بیرونی قوت پر دینه فائدہ پورته کې هغه برامن حمله ورشي، بیا بهر دنیا کې کفر دنیا کې زمنګ شان شوکت خرابېدو ته طرف روان شي، او خلک به دا وایي چې په خپل کور کې به جنګ باندې لګیا دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه الفاظ داو چې کوم حکم د شریعت نه موږ ته ملاو شوی دی پورا په هغې کې چې څوک کوتاهي کوي، کمزوري کوي،
او د هغې په مقابل کې دا ټوله دنیا زما خلاف شي تر دې حده پورې چې پیریان او انسانان د عربو دا کاڼې ونې دا مې خلاف شي زه به ایکې سر ولاړ یم او د هغې حکم د دفاع دپاره به جنګېږم. معرف القرآن د هغې تاریخ نقل کړی دی چې په خپله باندې اس ته وخوت او روان شو چې زه به د دې فتنو خلاف په ایکې سر باندې مقابله کوم که څوک را سره نه ودرېږي. صحابه کرامو دې به راونیو ویساری کو چې ته خپله ذمهواري سنبال کړه دا کار مو ته پرېږدوه. صحابه کرامو تشکیلونه وشو ځای په ځای باندې او د دې فتنو په مقابل کې په سختۍ سره وجنګېدل. دا فتنې تقریبا چې په هغه زمانه کې ختمې کړې او کمزورې کړې. د هغې نه وروسته د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هم فتنې راپرسېره کېدلې چې هغه د په سختۍ سره وضع پرې ختمې کړلې. بیا داسې سلسله وار دا مسله روانه وه. نو د قیامته پورې به دا فتنې برسېره کېږي او د دې فتنو د دفاع دپاره به الله تعالی خلق پیدا کوي یا خلق به بېرته کې د دې دفاع کوي. دا فتنې به ختموي د دین دفاع به کوي. نو وایي دا پیشنګویي د قیامته پورې چې فتنې برابر سره کېږي مقابلې به روانې او کمې مقابلې چې خلک کوي د هغې به دا صفتونه پکې بکي نو دا خلک په مقابله کولی شي. الله تعالی وایي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. دا د الله تعالی فضل دی چې ورکوي یې چا لره چې وغواړي. یعنې دا دومره ښایسته صفتونه چې د الله سره مینه کول، د مسلمانانو سره عاجزي کول، کافرانو باره کې سختی کول، د الله په لاره کې جهاد کول، د چا د ملامتیا نه د چا د نومونو نه یریدل، دا د الله تعالی احسان دی. پس د درجه خپل کمال نشي کېدی. نو کوم خلک چې فتنو مقابلې ته ودرېږي د الله نه به سوال کوي چې دا صفتونه ما کې را پیدا کړه او د دې فتنو خلاف کار زمانه واخله او دا صفتونه ما کې را پیدا کړه. دا د الله تعالی احسان دی چې دا صفتونه چاله ورکړي. د هغې وجه دا ده چې دین له کار کوي نو دا د الله تعالی احسان دی چې دین توفیق یې ورکړی. کنه الله تعالی کولی شي چې دا قوم لرې کړي د دې په ځای باندې بل راولي. دغه شان په عام عالمي دنیا کې د دې واضح مثالونه موجود دي. سره چې چا سره نوکري کوي د چا سره مزدوري کوي نو خلک ځي مینت ته کوي ما واخله. خلک هغه سړی په چا پسې نه راځي چې هلکه تا راولم او بل څوک نشته دی. خلک ځي او هلته کې ورته وایي چې ما به کار کې واخله، ما به نوکرۍ کې واخله، سفارشونه هم کوي او درخواستونه هم ورکوي او رشوتونه هم ورکوي او بیا وله کلکه ډیوټي کوي خیراتي پیسې ولغه نه ورکوي. دغه شان چې سړی دین د کار کوي د الله تعالی احسان وګڼه ځکه چې د دې دین په مقابل کې چې الله تعالی کوم اجرونه تعالی درکوي کومې بدلې درکوي هغه ډېر لوی شی دی. نو چې هغه درله درکوي او دین کې تا قبلوي نو ته ډېر احسان د الله تعالی ومنه. نو الله تعالی وایي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. دا د الله تعالی فضل دی چې ورکوي چا له چې وغواړي. والله واسع علیم. الله تعالی پراخ علم والا دی. دې ځای کې تاسو ولیدله چې د کافرانو سره موالات حرام دي، ایمان دې ختمېږي او که څوک دا کار وکړي نو کافر شو. الله تعالی ورته هېڅ ضرورت هم نشته. الله تعالی به نور خلک را پیدا کړي، خو صفتونه والا به را پیدا کړي. نو سوال له دې خبرې پاتې شو چې دوستانه به مونږ د چا سره کوو، څنګه خلکو سره به دوستانه کوو. زموږ اصلي دوست څوک دی؟ حقیقي دوست هم څوک کېدی شي؟ الله تعالی وایي انما ولیکم الله ورسوله. یقینا دوست تاسو الله تعالی دی. ټولو نه زیات بهترین دوست، وفادار، محسن د الله تعالی دی. ورسوله پیغمبر د الله دی ځکه چې د الله تعالی پیغامات یې موږ ته په صحیح پیمانه باندې راورسول. والذین آمنوا او هغه کسان دي چې ایمان راوړی دی دا زموږ دوستان دي. نو کافرانو زموږ دوستي منه شوله. مسلمانان چې په کومو ځایونو کې دي نه به وطن له اعتبار شته، نه علاقې او رنګ نسل له اعتبار شته چې مؤمن دی هغه زموږ دوست دی که په کوم ځای کې دي. اوس د مؤمنانو علامات چې هر سړی به ځان ته مؤمن وایي چې زه مؤمن یم، کلکې کلکې دعوې به کوي او د اسلام په رنګ کې بدن نه ډېر عجیبه عجیبه کارونه مغوي کوي. قرآن د هغې علامات خولي دي چې کله تاسو مؤمنان معلوموئ نو ظاهري څه علامات شته هغې ته به ورسره ګورئ. وایي الذین یقیمون الصلاة. د مؤمنانو یوه علامه دا ده چې قایموي به مونځ، اقامت د مانځه به پکې اقامت د مانځه یا اقامت د دین. دا دې ته ویل کېږي چې د دې دپاره نظام موجود دی. یو ادا د صلات سره جواز مونځ وکړي په چا کې کار نه لري نو دې مونځ ادا کړو قایم نه کړو. او یو اقامت د صلات چې د نمانځه دپاره یو نظام موجود دی چې کوم خلک مونځونه نه کوي بالماضي کوي مونځ ته نه حاضرېږي چې یو اسلامي نظام موجود دی هغه د هغې سپایان داسې خلک ګوري سزاګانې وله ورکوي نیسي چې کوم مونځ نه کوي. د اقامت د صلات دی. نو وایي د دې مؤمنانو علامه دا ده چې په دې کې به اقامت د صلات پکې ادا د صلات نو اقامت د صلات دومره به کلک مؤمنان د مونځ به خپل نظام موجود دی. دغه شان یو دین قایمول دی. وان اقیموا الدین، تاسو دین قایم کړئ. نو دین قایمول هم دې ته ویل کېږي چې دغه شرعي احکامو دپاره به یو شرعي نظام موجود دی. هغه نظام به دغه احکامو دفاع کوي. نو کم کس چې د دې احکامو نه مخ اړوي لکه په اسلام کې روژه نیول یو حکم دی، سړی ته مخ اړوي روژه نه نیسي
هغه سیګریټ څکي بل څه کوي نظام به دا رانیسي ځکه دلته به دین قایم وي. دغه شان ده کې نور شرعي احکام راواخله څومره فرایض دي څومره کارونه الله تعالی خلق منې کړی د محرمات دي د هغې دپاره به یو نظام چې کله دغه محرمات څوک مرتکب کېږي رانیسي به دغه فرایض چې خلک پرېږدي رانیسي به چې کله خلکو ډاډه منځونه هم نه کول روژې هم نه نیولې عیاشیانې فحاشیانې هم سترې عام وي نو دا خلک مسلمان دی خو دلته کې اقامت د دین نشته دین شته خو اقامت د دین نشته نو په دې وجه باندې مدارس به وي جماعتونه به وي خطبې به وي دین به وي خو اقامت به نه وي نو دلته کې الله تعالی اقامت د صلات ویلې دی چې دغه خلکو علامات دا دي چې اقامت د مانځه به کې د مانځه نظام به پکې موجود وي. ويؤتون الزکات ورکوي به زکات وهم راکعون او دوی به رکوع کوي د علامات شو. په دې راکعون کې د علماو لږ تحقیق شته چې د راکعون نه څه شی مراد دی. د ځینې علماو رایې دا ده چې راکعون نه مراد مونځ دی د مونځ جز ذکر شو ځکه چې دا رکوع پر مانځه کې یو رکن دی یو جز دی او غوڼ مونځ ته مراد شو نو معنی دا شو چې جمع منځونه به کوي او چا دا ویلي چې نه دغه راکعون ته نه دی مراد ځکه چې مخکې یقیمون الصلاة مونځ په خپله باندې ذکر شوی دی دوباره ذکر کول ته ضرورت نشته. بیا کوم خلک چې وایي د راکعون نه مراد مونځ دی نو هغې وایي چې نه د کم راکعون چې دی نو دا د مخکینی یقیمون الصلاة دپاره تفصیل دی او د دې حاصل دا شو چې مخکینی امتونو کې به مونځ و خو هغې کې به رکوع نه وه رکوع د دې امت خصوصیت دی نو دوی چې کوم مونځ کوي په هغې کې به رکوع وکړي او تفصیل د صلات شو. خو د جمهور علماو رای دا ده چې نه د دې نه مراد منځونه نه دي بلکې راکعون نه مراد عاجزي او انکساري ده چې دوی دا کوم عمل چې کوي دا دومره ښایسته صفتونو والا خلک دی چې مونځ کوي او زکات ورکوي نور اعمال یې نیک شته دی دینداره خلک دی او ته ورسره دوستانه کې نو دې خلکو کې به دا خبره هم پکې د مسلمانانو سره به ډېره عاجزي کوي او کم نیک اعمال چې کوي نو په هغې باندې به فخر او غرور نه کوي. کم سړی چې منځونه کول زکات یې ورکاو نیک سړی ته ښکارېدو خو به د خپلو کارونو باندې غرور کوه چې زه نیک سړی یم او دې زمانه کې زما شان سړی پکې اړوشته دی نو او دا خلک ټول تباه دي ګمراه دي تباه دي بېدینه دي دا خبره چې چا کوي ته پوه شه د دینداره نه دی دا به خپلو اعمالو باندې مغروره دی متکبره دی چې نورو خلکو ته په سپک نظر باندې کتل دا د خبرې دلیل دی چې دا راکعون صفت به دې کې نشته په دې کې عاجزي او انکساري نشته دی او د په دې خپلو اعمالو باندې به دې کې غرور را پیدا شوی دی او لهذا دا کس ستر دوستانې قابل نشو. در جمهور علماء رای ده بس دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا